خدی ته وایي نسبت ښه دې ته څه وایي نسبت په انګریزۍ کې ورته ریشو او په دې طریقه باندې به ته د هغه دا دایره په دایره کې چې یو شی تا ته معلوم دی نو هغه دویم شی به معلومولی شي ٹھیک ده او دغه نسبت زمونږ بیا په میراثو کې هم په کار راځي او دا زمونږ په نور مختلف قسمه د شعر په مسایلو کې مو هم په کار راځي او نن سبا ډېر ضروري شی دی ٹھیک شولا من لم یعرف النسبة لم یعرف الحساب دسی چې وی چاله نسبت نه ورځي دی په علم ریاضی نشي پوهېدی پوهېږي چې کله د نسبت زده کړو نو ریاضي دې زده کړه مهارت دې په ریاضۍ کې حاصل کړو ټیک ده دا پکې ډېر اهم څیز وي اوس راشه دا ما چې درته وویې چې دا به زمونږ په میراثو کې په کاروبارونو کې هم په کار راځي که نه راشه زید عمر بکر دې درې واړو پیسې را جمع کړې ځان له کاروبار شروع کړو پوهېږي پې 200 روپۍ کړې 20 د 30 او د مثلا 50 دا یې کړې پوه شوې پې ښه د دې ټولو مجموعه څومره راغله 100 راغله ټیک ده د دې زید په 100 کې څومره دي 20 بټه 100 او د دې عمر په 100 کې څومره دي او د 50 بټه 100 پوهېږي ښه اوس داسې ټوټل خو 100 دي که نه 20 پکې د 30 پکې د بکر پکې څومره 50 چې میاشت تېره شو نو د دوی د کمپنۍ چې دا 1 लाख روپۍ مثال په طور یا 100 लाख روپۍ 100,000 روپۍ 1 लाख روپۍ دې را جمع کړې وې او په دې کاروبار روان کړی و هغې څومره ګټه وکړه مختلف دغه دې سې ووایه 70,000 روپۍ ګټه وکړه 70 ګټه یې وکړه هغې 100,000 څومره ګټه راوړه 70 اوس دې 70 کې زید وایي چې ما خو 20,000 ورکړی وي نو ماله 20,000 راکوي هغه وایي چې ما 30,000 ورکړی نو ماله 30,000 راکوي نو 20 ته یو له ورکړی 30 له بل نو څو پاتې شوې نه وایي چې بل ما څه چل کړی وروره ما 50 ورکړی ما ته 20 پاتې داسې خو به یې نه ورکړي یا که هغه له ته 50 ورکړې او ده له 20 ورکړې نو د ده یې څه ځای شو پوهېږي پې که نه دا به اوس په هغې نسبت باندې به دوی باندې تقسیم د دې ګټې کې دغه شان د نقصانو پوهېږي پې که نه نو هغه داسې ښه زید ته وویل چې وروره ستا په 100 کې څومره وي 20 وي دا برابر دي د نامعلوم بټه 70 دا برابر دي د څه شي نامعلوم بټه 70 دا د زید حصه شو ٹھیک شو عمر ته وویل چې وروره تا څو ورکړی وي 30 بټه 100 دا برابر دي د نامعلوم بټه 70 او بکر چې دی نو د څو ورکړی وي 50 بټه 100 دا برابر دي د نامعلوم بټه 70 ټوټل ګټه خو 70 راغلی ده خو د دې حساب کې نامعلوم ده نو اوس پسې راځه داسې وکړه دا شی یوازې پاتې که مجهول جدا پاتې که که نه معلومات ټول یو طرف ته که بیا حل کوه نو دا 70 په حالت د تقسیم کې و چې د مساوي نه دی اخوا اوړي نو څه شی به دې جوړېږي ضرب کېږي به نو دا به دې شي 70 ضرب 20 بټه 100 حصه د زید وشولا دلته راشه 70 ضرب 30 بټه 100 دا حصه ده عمر شو او دلته راشه 70 ضرب 50 بټه 100 دا حصه ده شو اوس راشه
20 تقسیم 100 20 تقسیم 100 دینه دی جواب راغې څه شي اشاریه 2 ضرب 70 اسی شو کنا 70 لب اشاریه 2 کی ضرب 70 دینه جواب راغې 14 دینه سور راغې 14 وشولا हाँ 30 पर 100 तकसीम का 30 तकसीम 100 दिन रागे अशारिया 70 ضرب अशारिया 3 वो से तकसीम ضرب दिन रागे जवाब 21 सूरा 21 हाँ 50 तकसीम 100 दिन रागे अशारिया 5 70 ضرب अशारिया 5 दिन ضرب 70 د جواب راغی 35 پوه شوې به نو وروره جنګ ونه کوي بالکل گزار ونه کوي او گزار ونه کوي دا 70 روپۍ چې راغلي دي نو په دې 70 کې 35 د دشوي ٹھیک شولا او 21 پکې د دشوي او 14 پکې دا ټولې جمع کې چې صورت جوړیږي 35 جمع 21 جمع 14 70 تقسیم شو تا 20,000 روپے ورکړي 14,000 روپے ګټه وسه تا 30,000 ورکړي 21,000 وسه تا 50,000 ورکړي 35,000 وسه وایي به کنه د قشانت کې نقصان راغی که په کروڑا او په ربونو کې راجمع کړي وي په ربونو کې نقصان او ګټه په دغه نسبت باندې ولا تقسیم وه که 3 دي که 15 دي که 1500 کسان ولې نه دي پوه شو مثال په تور 100 کسان را غونډ شوي دي چا 1 لک چا 50,000 چا 70,000 چا 2 لک چا 3 لک را غونډي کړي دي ار یو تخپل خپل ولیکا مجموعي روبه چې ټول په کاروبار په سو شروع شو وس کده کال کالی صاحب کې کده میاشتې کوي کده هفته کوي په هفته کې ردی دومره ګټه رااله په دغه ترتیب ولا تقسیم هوا په بل هفته کې دوره نقصان راغی نقصان به دې ترتیب تقسیم هوا وایي شپږمه درجه په کې چا ویلې سراجی په سراجی کې یو مسله ده چې یو 3 لورانې راولګي د خپل پلارې واغستو په پیسو چا غلام صغرا کبرا وسطا هغه یوې پکې څه نه ورکړي او هغه بلې پکې 20 درهم ورکړي بلې پکې 10 درهم ورکړي په 50 درهم واغست کنه بیا چې کله د آزاد شو د مړ شو نو د نور څوک وارثان نه نو د لورانو چې لورانې د یوې نه سیوای صرف نو بیا به دوی ته څوره حصه میلاوي سلوسان نو سلوسان به دوی ته ورکړي درې ورته به برابر سلوسان تقسیم کړي نو سلوسان چې دی ورکړو خو ټوټل مال نه دی ورکړل کنه نو یو سلوس خو پاتې شو کنه پوه شو ناغه یو سلوس چې دی هغه به طور ولاد دوج نه کوله ورکړي نو دې دوله به څنګه ورکړي نو دوی اغسته په 50 درهم یوې 20 وې د بلې 30 وې نو 20 بټه 50 او 30 بټه 50,000 دی نسبت پوهیږئ په نو 20 بټه 50 مساوي دي نامعلوم د دې حصہ او ټوټل هغه یو سلس باقی سوره پاتې شو مثال هغه 1 لک روپۍ پاتې شوی نو نامعلوم بټه 1 لک هغه بلې ته ولي که 30 بټه 50 مساوي ہے نامعلوم بټه 1 لک یا که زمکه د 15 جریب زمکه ده نو 20 بټه 50 مساوي ہے نامعلوم بټه 5 جریب 30 بټه 50 برابر ده نامعلوم بټه 5 جریب دسی پوهیږئ به کنه دې ته وایي نسبت دې ته څه وایي نسبت ٹھیک شولا دا د کم ځای نه کم ځای ته ورسېدو خو واپس بیا خپلې پای له راځو ها ٹھیک شولا د پای کې د محیط او د قطر په منځ کې نسبت څه شی و 22 بټه 7 چې 22 محیط نو قطر به سوري ٹھیک ده دا چې تکله غټ غټ حساب کې که خود دقیق حساب کې چې وایي دا اشاریه نه خو هم ډېر شي انسي
هغه لګوم چې اړو څه کمې بیشې ذره برابر را نشي نو بیا د دې نه نسبت چې دی لږ ښه نسبت ورله جوړ کا د دې لپاره بل نسبت چې دی هغه دغه دی یو 22/7 شو که نه د دې نوم 3.14 دی چې پسې زا داتې جواب راځي او یا دی 355/113 355/113 دا چې په دې تقسیم کې 3.14 ته راځي خو په هغه چې پسې کومې سي راځي نو د دې د هغې نه ډېرې ښې دي دا ډېرې صحیح دي پوهېږې پې کوی چې دا ماته یادېږي نه که نه د دې د یادولو په کتاب کې ما یو طریقه ورله ښودلې ده یو طاق عدد وي او یو جفت عدد وي طاق کم یو ته وایي چې په 2 تقسیمیږي او جفت کم یو ته وایي چې په 2 تقسیمیږي طاق د کم ځای نه شروع شوي 1 3 5 7 داسې دي که نه نو دا اولني 3 طاق عددونه ډبل ولیکه اولني 3 طاق عددونه څه وکړه نو وایه راته 1 ډبل یې ولیکه بیا 2 نه که نه طاق 3 بیا 5 بس ٹھیک شو نه اوس دا ټوټل شپږ شو که نه د دې په منځ کې تقسیم ولګوه ٹھیک شو لګه او د دې ښي طرفه شروع کړه دا خو د دې طرفه شروع هو ته یې څه وکړه الټا کار وکړه نو 355 تقسیمې په دې پې څه پوه شو ٹھیک شو دا د پای چې دا نو چې ښه دقیق حساب کې نو بیا دا نسبت ولګوه که داسې لږ غټ حساب کې جو 22/7 ولګوم کافي دی بیا پوهېږې ټیک شو نه دا زموږ سره ټوټل څو نظامونه شول 3 نظامه شول ټیک شو نه یو بل څلورم نظام هم دی چې په هغې کې دا دایره تقسیم کړې ده 4000 حصو ته څو حصو ته دا د دنیا په مخ صرف چینیان دا نظام استعمالي بل څوک یې هغې ایجاد کړی دی او هغې پې کار دی بل څوک په هغې پوهېږي پوه شوې پې ښه جي بس دی زه لږه دمه به ورته وګو ټیک ده وایو او د پای متعلق دلته یو څو خبرې کوم او بیا زاویو ته دانګو زاویې به نن وایو ټیک شوله یو 5-6 منټو ته دمه وکړئ که نه نو بیا راشئ صحیح ده